د کرکټ ایکسپرټو دا پیشنګوئی ورکړې ده چې کوم ټیمان سیمی فائنل ته وتلی شي په دې T20 ورلد کپ کې. آیا پاکستان پکې شامل دی کنه؟ آیا افغانستان پکې شامل دی او کنه؟ خبر در سره په دې باندې کومه. اولنې چې کوم مشتاق احمد دی د پاکستان چې کوم کرکټر دی هغه دا پیشنګوئی ورکړې ده چې انډیا، انګلند، بنگلاديش او پاکستان دا څلور ټیمان داسې دي چې دا سیمی فائنل ته وتلی شي. دا د هغې لپاره فیورټ دي. برین لارا کوم چې د ویسټ انډیز کرکټر دی هغه دا پیشنګوئی ورکړې ده چې انډیا، انګلند، ویسټ انډیز او افغانستان دا وتلی شي سیمی فائنل دپاره. پاکستان یې پکې دلته کې بالکل نه دی یاد کړی او افغانستان یې انکلوډ کړی دی. هر ایکسپرټ پکې د انډیا ډېره زیاته خبره کړې، د دې نه بعد انګلند خبره پکې ډېره ده، استرالیا پکې ډېره زیاته یاده شوې ده، ویسټ انډیز ور ډېر پاورفل ټیم دی هغه پکې هم شامل دی او پاکستان هم. د دې نه بعد چې کوم دی زموږ سره پول کولینګ ووډ چې کوم دی هغه هم پیشنګوئی ورکړې ده، هغه انډیا، انګلند، استرالیا او ویسټ انډیز یاد کړی دی. د دې نه بعد سنیل ګواسکر د انډیا چې کوم کرکټر دی هغه هم پیشنګوئی ورکړې، انډیا، انګلند، استرالیا او ویسټ انډیز. کریس مورس چې کوم دی هغه هم د پیشنګوئی ورکړې ده چې انډیا، ساوث افریقا، استرالیا او پاکستان دا وتلی شي. پاکستان پکې 2 ځل شو، افغانستان 1 ځل دی او انډیا بالکل مسلسل را روانه ده. د دې سره چې کوم دی میتھیو هیډن چې کوم دی هغه هم دغه ورکړی دی پیشنګوئی چې انډیا وتلی شي، انګلند، استرالیا، ساوث افریقا. ایرن فینچ چې کوم دی هغه هم د چې کوم د استرالیا کرکټر دی یو زبردست هغه دا پیشنګوئی ورکړی چې انډیا، انګلند، استرالیا او ویسټ انډیز وتلی شي. محمد کیف د انډیا چې کوم کرکټر دی هغه دا پیشنګوئی ورکړی چې انډیا، انګلند، استرالیا او پاکستان وتلی شي. ټام موډي چې کوم دی هغه هم دا پیشنګوئی ورکړې ده چې انډیا، انګلند، استرالیا، ساوث افریقا دا ټیمان وتلی شي سیمی فائنل ته. سوشانت هم پیشنګوئی ورکړې چې انډیا، انګلند، استرالیا او پاکستان. مطلب لس ایکسپرټ دي زموږ سره او د لس وانو ایکسپرټو پیشنګوئی په هر پریارټي کې ورکړې ده انډیا ته چې انډیا وتلی شي سیمی فائنل ته. د دې سره چې کوم دی په دویم نمبر چې چا پریارټي ورکړې ده صرف کریس مورس د انګلند نوم نه دی یاد کړی، باقي چې کوم دی ټوټل چې کوم ایکسپرټ دی هغه دا خبره کړې ده چې انګلند هم وتلی شي، استرالیا پکې ډېره زیاته یاده شوې ده. د دې نه بعد چې کوم دی ویسټ انډیز ډېر زیات یاد شوی دی، پاکستان، افغانستان پکې 1 ځل، بنگلاديش پکې هم 1 ځل یاد شوی دی. تاسو خپل سره دا چې کوم ټیمان سیمی فائنل ته وتلی شي او چانسز د هغې ډېر زیات دي. اگر سره کمنټ کې شامل کړئ، ان شاء الله ملاویږي نوې ویډیو کې. تر هغه ته مال راکړئ اجازه. د الله پامان.